بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدقت يا رب العالمين. دیره کې الله رب العزت ورته بیا خبرې کوي ځنې توحید باندې چې تاسو ابراهیم علیه السلام الله رب العزت ته ډېر خوښ بنده و او الله والله یو لویه مرتبه ورکړې وه او په ده باندې امتحانونه ډېر زیات راغلي نو د دې وجې د دنیا چې څومره اقوام دي که هندوان دي مشرکان دي اوسني چې کوم هندوان دي کومې چې پکې علم ولري او په ټکي نه پوهېږي او زاړه چې کوم هغه مشرکانو د عربو او یا یهودو یا نصاراو دا ټول ځان چې دی دا منصوبه ابراهیم علیه السلام او موږ هم د دې دعوه لرو حقیقت هم دی چې موږ په ملت د سیدنا ابراهیم علیه السلام نو الله رب العزت اوس د هغه څه خبرې کوي او څه صفات یې بیانوي دي ته په دې باندې رد کوي د هغې په ذریعې سره نو الله وایي إن إبراهيم يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا تابدارا لله حاصل الله رب العزت دبارا حنيفا چمائلو دباتنا حق جانب تاکلب موحد ولم يكو دينو من المشركين دا مشرکانونا خبر دارا اللہ رب العزت وی شاکرن شکر گزارو لانعمه دا انعاماتو دا اللہ رب العزت لرا اجتباہو چی خاص کرو دلرا اللہ رب العزت پیغمبر گرزولیو کنا وحداہو ثابت ساتریو دلرا الى صراط مستقیم دلاری نیغی پوری دلاری نیغی یعنی بلارا نیغا باندی یا ہدایت کرو دلاری نیغی خبر دارا اللہ رب العزت دلتا فرمائل ان ابراہیم کان امتا دا ابراہیم علیہ السلام یو امت ماروان دم تاستویلیو سورت یوسف کی التا چیدی امت پا معنی دا وقت لگ شانتی مودا او التا روان دی پا بقرہ کی بیا سلورم پارا کی امت پا معنی دا ٹولگی دی و دا دی ڈالی دی دا دی امت دی او دلتا امت یو معنی چی دا پیشوا مقتدا رحنما اللہ رب العزت وی ان ابراہیم یقینا دا ابراہیم علیہ السلام کانا او امتا امام دی امام مشرو رحنما و رحبب او یو معنی دغم دا امتا چی یو نیم کسی اغب اخپل زان کی یو لوی انجومنی پا خپل ځان کې یو لوی پروګرامي ځان له یو لویه دنیا وي هغه دومره پروګرامي چې د هغه یعنی شیخ الهند رحمه الله باره کې چا د هغه تپوس وکړو چې بهی د هغه خو څه کتابونه دومره مشهور نشته زیاته او شیخ الهند چا ورله وویل چې بهی شیخ الهند په تصوف کې ګورې نو شاه شبري تانوي رحمه الله وګوره شیخ الهند چې دی په دارالابتا کې ګورې نو شیخ عزیز الرحمن رحمه الله وګوره شیخ الهند په عملی میدان کې ګورې نو حسین احمد مدنی رحمه الله وګوره او شیخ الهند د احادیثو په میدان کې ګورې نو محدث عصر حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله وګوره داسې لوی نور بلا سلسله خیر نو خبره دا چې یو کس په خپل ځان کې لوی پروګرام وي اللہ رب العزت فرمائی چې دا ابراہیم علیہ السلام دومره عظیم شخصیت چې د ځان له دومره لوی پروګرام چې گویا دا یو لوی ډله و یو لوی امت دومره لوی کارې شروع کړ بل الله فرمائی
قانتا لله. او دا یواز دکه شان چې عبد الله ابن مسعود رضی الله ما چې تاسو چې معنا دا ورکوي بعض ځایونو کې. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ متعلق فرمایي وی ان معاذا كانتا امه ان معاذا كانت امه قانتا لله. ويقينا دا معاذ رضی الله تعالی عنہ چې دی دا امت تی او دا الله رب العزت ته تابعدار دی. نو چا ورته وی سیب ابن کثیر را نقل کړی دی چا ورته وی سیب هغه یو فرد دی او تا ورته لفظ د امت وروړو چې دا معاذ رضی الله تعالی عنہ چې دا یو امت دی او دی تابعدار دی د الله رب العزت. هغه ورته وی د امت یو معنی راځي معلم الخير چې استاد د خیر خورون کې او معاذ خو تش خیر ورکون کې دیکھو خیر خوري تش خیر ورکوي نو گویا دا ځان له یو امت دی دومره ډېر پروګرام دی چلی دی وجه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو قرآن زده کول غواړئ نو د څلور کسونه قرآن زده کړئ. قرآن زده کول غواړئ د چا نه زده کړئ؟ د څلور کسونه زده کړئ. یو چې دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه، یو د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه، یو د حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ نه، یو د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن دې زده کړئ. دا گویا په خپل ځان کې لوی انجمن او لوی پروګرام نو الله وی ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان او امه پیشوا امام قانتن اسے صفات ذکر گئی نڑنبنی نمبر صفت قانتن تابدارو للہ حاص اللہ رب العزت تا نو اللہ رب العزت تا تابیو ہاں پا نور لارو باندے دلو نور چاہتے سر نٹیٹو سر چاہتا ٹیٹو وے اللہ تا حنیفا مائلو دا باطل نا حق جانب تا کلک موحدو ہاں عقیدے مضبوطا وا زکا پیغمبرو دا پیغمبر نا مضبوطا عقیدے دا چاکی دیشی. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی اگا وی یو کس چی دی اگا کلمہ ویلی دا او دا اللہ رب العزت وحدانیت منی او دا کعبی مبارکی طرف تا منس کئی جی دا کعبی مبارکی طرف تا منس کئی او دی چی یعنی احکامات شرعیہ منی او دی دا حجم کئی او دی سنت کئی ختنہ چکا منا سنت کئی نو دا کس دی دا حنیف دی دا پا دی امت کی چکم دی ذلک اللہ حنفاء للہ وی دیم حنیف دی دی پا نیغ علار دی چی دا دول کارونا کئی اللہ دینا نصیب کی. ولم یکو اونو دی من المشرکین دا مشرکانونا اللہ رب العزت فرمائی وی دی دا مشرکانونا نو خان نو مشرکانو زان تاسو ولی اگا بسی منصوبہ وی یعنی رد دی باغی باندی یا چې دا څوک د درې خدایانو تصور کوي یو څه بل شی باندې مراد دی. الله بل صفت بیانوي شاکرن شکر گزار لانعمه د انعاماتو د الله رب العزت د الله د نعمتونو سخت شکر گزار خو ګوره ابراهیم علیه السلام را او د اسماعیل علیه السلام ته طرف ته چې ځکه په شاړو کې پریږدو سشتانه نو چې کله راغی بخاری شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله راغی نو د بیبي نه تاسو کو اسماعیل علیه السلام کور نو وی خاوند دې څه شه وی هغه خو چرته بار وته نو ډیر اجازه ورته نو د ایثارې وی خام نو ورته وی چې گزارم څنګه را نو هغه ورته جواب کی وی نحنو بشر و خیبه وی زمون څه زندگی د تباہ شو او څه خوشتر اشتنه دا دی واغ یعنی کوم زنانه چې خپل هیلې دغه مغه کوي هغه ورته وی هغه ورته چې خام وی چې کله د خاون راشي نو ورته وایا چې غیر عتبه باب ورته وایا چې د دروازې د درشل بدل کا ښا ورا د دروازې د درشل بدل کای ورته صحیح ده خاون دې کله راي ټول خبره ورته وکړي دا تخفي مخفي چار وړي دا د شام دي دا ورته یاوي دا ستاده کشان یو بابا راغلی او هغه راته وی بیا را اخره کې دا خبر ورته چې خدای خو زما بلارو او چې دا خبره کړې ده نو بس طلاق مې درک بیا بل سموده پس بیا راغی بیا اسماعیل علیه السلام بل واده کړو
نو د هغې نه یې تپوس وکړو ګزاره څنګه ده؟ نو هغې ورته ډېر صفات بیان کړه چې د خدای شکر دی او د ښکار غوښه ده موږ یې خورو، د زمزم اوبه دي دا. نو چې کله ته اسماعیل اتفاقي کار په دغه پیرم اسماعیل علیه السلام نو بیا ورته وایي دی خپل خاوند ته به ووایه زما سلام به ورته وي، بیا ورته ثبت عتبة باب ورته وایه چې د دروازې دا دورشل دی مضبوط ونی صدا مه پرېږده. ګوره شکر ګزاره نو یو بیبي شکر وباسه نو ورته چې دا مضبوطه وساته، او بلې بیبي شکر ونه باسه نو ورته وایي چې دا دورشل بدل کړه. نو الله وایي شاکر اولی انعمه د انعاماتو د الله رب العزت اجتباه او چې خاص کړو دلاره الله رب العزت دلاره خاص کړو الله رب العزت نو دله یعنی دلاره الله رب العزت چونو کړو. ولی چونو کړو چې پیغمبرانی هغه په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی خلق وي او پستا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې چاته مرتبه حاصله ده هغه څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام. او د دې آیاتونو نه خدا پته لګي مفسرینو لیکلي که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نور فضایل ډېر زیات فضایل دي، که چېرته په هغه ځان له د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي ذکر شوي وي د دې آیاتونو نه دا پته لګي چې خدای پاک دله ډېر فضیلت ورکړي. خو نه هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل دومره ډېر متواتر دي او دومره زیات دي په هر ځای کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا هغه د انور په شان ښکاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه افضل دي او زموږ ستاسو پیغمبر دی الحمدلله. اجتباهو چې غوره کړي دلاره الله رب العزت وهداهو هدایت یې کړي دلاره او ثابت یې ساتلي دلاره الی صراط مستقیم په سمه لار باندې. نو دا ټول د صفات دي. وآتیناه ومن ورکړو دلاره فی الدنیا په دنیا کې حسنتا ښه خوی ښه اخلاق هم ورکړو یا ښه نیکي هم ورکړو ورسته مراد راتلی شي. وانه یقینا دی فی الاخرة په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نه به وي دی او په آخرت کې د نیکانو نه وي د لوی خلکو نه وي ځکه پیغمبر دی. یا الله فرمایي ثم اوحینا الیک بیا موږ وحی وکړه تا ته ان اتبع ملت ابراهیم چې د تابعداري وکړه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دی مایلو د باطل نه حق جانب ته. الله رب العزت ورته فرمایي ته تابعداري وکړه د ملت د سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام. ابراهیم علیه السلام وفات کیږي ملک الموت والله راغی ورته وی الله رب العزت وی چې روح دې قبض کا ورته وی داسې ملګری دې چرته لیدلی چې خپل ملګری مړ کړي داسې ملګری چرته لیدلی چې خپل ملګری مړ کړي نو هغه الله رب العزت ته الله رب العزت ورته ووایا چې داسې ملګری دې چرته لیدلی چې د خپل ملګری سره ملاقات نه غواړي داسې دوست دې چرته لیدلی چې د خپل دوست سره ملاقات نه غواړي ابراهیم علیه السلام ورته ویله روح رانواله داسې نو الله رب العزت فرمایي چې هغه د باطل نه ګوره څومره امتحانات پرې راغلي الله قرآن کې خپله وایي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وی چې امتحانات مې پرې راوستل په هغې کې پاس شو ورته مې چې ښځه په اول چې د نمرود د طرفه امتحانات بیا د مور او پلار امتحانات بیا مې ورته وی چې دا ښځه چې ده دا په شاړه کې پرېږده بیا هېڅ هم نشته دکه شان دشته ده دا وړوکي ماشوم بچې هم پرېږده بیا مې ورته وی چې راشه دا بچې دې حلال کا بیا مې ورته چې کعبه مبارکه چې ده دا جوړه کا دا د یو بل نه لرې یو په یو سر کې بل د دنیا په بل سر کې نو پس د هغې چې د امتحاناتو کې پاس شو نو بیا مې د امام مقتدا پیشوا د خلکو جوړ کړ بیا مې د رهنما جوړ کړ. نو که یو کس وایي چې زه د ډایرکټ مرتبې ته ورسم لکه نن سبا چې عموما زموږ د سیاسي ډلو کمال دی لا د زمانې هغه گردش نه وي والی لا بټۍ کې پوخ شوي نه وي ډایرکټ مشر شي نو بیا بس دا گردشونه چې وایي دی پوخ شي نو الله رب العزت وایي چې کله امتحاناتو کې پاس شو بیا مې امام جوړ کړ نو چې امام مې کله جوړ کړ نو الله رب العزت فرمایي ګوره هغه د باطل مقابله کړې وه په ایک یوازې د نمرود د ټول سلطنت مقابله کړې وه په ایک یوازې په لاره باندې بادشاه ته مقابله کې ولاړ
په کې یوازې باندې چې دی او د کعبې مبارکې چې دی د هغې د تعمیر دپاره شروع شو نسو یعنی د الله نه ګیله نه یو څه نه بل څه څوک به راځي نه به راځي وغیره نو ته به دا تمې نه کوې چې بهی ما پروګرام د دین شروع کړو ما سره به څوک ملګري کېږي که نه فإن عزمت فتوکل علی الله. اوس که ته د ده د دې لارې نه وړې حق طرف ته نه راځي او میلان دې چې دی د باطل طرف ته وي نو بیا دا ملت د ابراهیم علیه السلام نه دی راټینګ کړی او الله رب العزت فرمایي بیا ستا په منځله هېڅ شی نه چې د ابراهیم علیه السلام ملت پرې بیا څه نه الله رب العزت فرمایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد الله رب العزت فرمایي وایي ملت د ابراهیم علیه السلام نه پرېږدي مګر هغه بنده چې کم بې وقوفه کم کمکلی خپل نفس یې بې وقوفه کړي خپل ځان یې کمکل کړي ناخبره یې پس نه پوهېږي نو دا کس چې دی دا کس چې دی دې د ابراهیم علیه السلام د ملت نه اعراض کوي او چې کم کس پوهی هغه اعراض نه کوي اگر که دې تا ته ظاهرا ډېر پوه ښکاري. الله رب العزت دې راته توفیق رانصیب کړي. دې وجې وایي دا ژوندي چې واړه ښکاري هم مړه دي دا چې د ابراهیم علیه السلام د ملت نه خلاف ځي او ځان هغه طرف ته منسوبوي د هغه د لارې نه خلاف ځي نو که دا تا د ټیک ټاک هم ښکاري دا چې د توحید په عقیده کې تزلزل دی اخواوالی دی خواوالی دی کله بابا نه تمې کوي کله د بل چا نه تمې کوي نو دا که تا ته څه ټیک ټاک مسلمان هم ښکاري نو بیا هم پکې کمزوري شته. دا ژوندي چې واړه ښکاري هم مړه دي که څه دي هم هسې وایه چې څه نه دي یا د باد پر مخ کې خاورې دي دا ټولې یا د باد پر مخ کې خاورې دي دا ټولې یا د اور په مخ واړه وچ واهلي نو الله رب العزت دې موږ صد سکندر وګرځوي الله دې موږ مضبوط په اسلام باندې عمل کوونکي وګرځوي او الله دې راکړي اخلاص پیدا کړي. الله وایي ثم اوحینا الیک بیا من وحی وکړه تا ته ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اتبع چې تابعداري وکړه ملت ابراهیم د ملت ابراهیم یا حنیفه چې مایلو د باطل نه حق جانب ته وما کان من المشرکین او دی نو د مشرکانو نه انما یقینا بغه بردادا جعل السبت چې ګرځول شوي ورځ د خالي علی الذین په هغه کسانو باندې اختلافو چې اختلاف یې وکړ په هغې کې ان ربک یقینا رب ستا لیحکم فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانو فیما په هغه څه کې کانو چې ودي بي په هغې کې یختلفون اختلاف کوونکي. الله رب العزت فرمایي خبره په لومبنۍ پاره کې تېره شوې ده چې کوم کسان نشادوګان جوړ شوي الله رب العزت فرمایي انما یقینا بغه خبره دا ده جعل السبت علی الذین ګرځول شوي هغه ورځ د خالي یوم السبت علی الذین په هغه کسانو باندې اختلافو چې اختلاف یې کړی په دغه ورځ د خالي کې. اوس د دې جعله بلا معنی علماو کړی دي نو یو معنی ده انما یقینا بغه خبره دا ده جعله نو یعنی تعظیم السبت الله رب العزت ګرځولی هغه ادب او احترام په دغه یهودیانو باندې د ورځې د خالي دې ته وایي چې د خالي د ورځې عظمت خیال به ساتئ او په موږ باندې څنګه د جمعې د ورځې دی خو په موږ لږ دی او په دې باندې ټوله ورځ به 24 ګنټې الله او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي چې انما جعل السبت نو هغه وایي چې وی انما جعل نو حرم السبت على الذين نو وی سید السبت سید السبت وی ادا الله رب العزت چې دی حرام کړي او ښکار کول په دغه ورځ د خالي کې اختلافو فی السبت چې دی فی السبت چې دی اختلاف وکړي په ورځ د خالي کې خبره داسې وه الله رب العزت ورته فرمایل د دې به د میانو دا د بحیره کلزم په غاړه باندې اوسېدل ایله نومې علاقه کې اوس ورته ایلات و اسرائیل والي په دغه کې به اوسېدل نو الله رب العزت ورته فرمایل چې به د خالي په ورځ به امتحان ودي چونکې بغاوتونه شروع کړي الله رب العزت ورته فرمایل چې د خالي په ورځ باندې به تاسو ښکار نه کوئ میان به نه راټینګوئ
ته صحیح ده. نو دا خبره مخکې تېره شوې تفصیلا دا کله به چې د جمعې د ورځې اخري یعنی کله ماښام داخل شي دغې نه اسلامي ورځ شروع شي د دغې نه واخله تر سبا ماښامه پورې دا په دې باندې پابندي او د دې عزت عظمت دا پې لازمي وو او په دې کې عبادت پې لازمي وو. نو دې بیا مختلفې هیلې شروع کړې چونکې ښکار خو پې بند و په دغه ورځ امتحان و نو الله به دا مایان دومره راوسته چې د اوبو د پاسه دی به بیا خپلو کورونو ته ولې تې وباسلې نو چې مایان به ښه ډېر رادن نه شو بیا به ورته لار بنده کړه. داسې مختلفې طریقې به یې کولې. الله رب العزت د هغې نه منع کړه. نو یوه ډله وه چې هغې به منې کول هم کول امر بالمعروف و نهي عن المنکر به یې کو. یوه ډله وه هغې څه وخت چې دی امر بالمعروف وکړه بیا یې پرېښوده او بله ډله وه هغه مستقل په دغه کار کې لګیا و. نو دا یوه خو بالاتفاق هلاکه شو چې کوم دا کار کو. څه هلاک شو؟ الله رب العزت دی خنزیران او شادوګان جوړ کړو. د کشرانو نه شادوګان جوړ شو او د مشرانو نه خنزیران جوړ شو. درې ورځې جنګ دیو 3 ورځې او بیا الله رب العزت هلاک کړو کیسې والله ختمه کړه. دا اوس چې کوم دي دا هغه نه دا د ډارون بچي دي. نو خبره دا وه الله رب العزت فرمایي چې دې سر مې دغه وکړل. نو دغې طرف ته اشاره ده. بیا ورپسې د عیسایان رال په عیسایانو اخوا دېخوا په دې ورځ کې شروع کړه. نو الله رب العزت پې د اتوار ورځ چې دی دا لازمي کړه چې دې به عزت کوي. هغې د دغه ورځ عزت کو هغې کې مخوا دېخوا شروع کړه. اوس هم پورې هسې بس په طورې چوټې خو لګیا دي خو نور هغه عزت یې هغه شان ونه ساتو نه عبادت کې یې کشان. او مسلمانان چې کله رال نو په دې باندې الله رب العزت ورځ د جمعې وګرځوله او د دې وخت ډېر کم دی چې کله بانګ وویلی شي د هغې نه واخله تر مونځه پورې چې مونځ وشي تر دې پورې کاروبار وغیره دا ټول شیزونه علاوه د هغې نه چې هغه د مونځ دپاره چې د مونځ دپاره کم کار وي که ته صفایي کې که ته د یعنی غسل کې که ته چې دې مخ لاس وینځې که ته جامې اچې کار چې د مونځ دپاره کم کار دی ته ګودو دی هغه کولی شي د هغې نه علاوه نور څیزونه د بعض علماو په نس باندې هم مطلقا حرام دي مکمل منع ده لکه حضرت شیخ صاحب هم لیکلي الله رب العزت تیرله عمل کولو توفیق راکړي. نو مسلمانانو پکې اخوا دېخوا والي شروع کړی دی کله چوټي د یو نه بلې ته واړي د بلې نه بلې ته واړي هغه عظمت او عزت یې ختم شوی. شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایي وایي چې کله دا ورځ د جمعې په ورځ باندې دا چوټي وه نو زه په ډاټسن کې روان وم نو یا یو بوډۍ بلې ته وایي او چېرته واده و نو په هغې کې دا ډولکې مولکې وي هغې روان وي چې دی دا وګوره څونه بدنصیبه خلک دي د جمعې په ورځ واده کوي. وایي مار دی چې اوس دې ته وګوره دې بودړې ته وګوره دې ته وایي چې د جمعې په ورځ واده او دې ته نه وایي چې دا ډولکې ورسره غږېږي هغې ته دا نه وایي چې دا کار خراب کړي او جمعې په ورځ واده ته دا وایي. نو الله رب العزت ته معافي وکړي زمونږ بیا دې سطحې ته ذهن ورسي. الله فرمایي انما یقینا بغه خبره دا ده جعل زه وختي راشه سورة الکهف وایه د دجال د فتنې نه به د الله رب العزت بچو ساتي. د آخرې زمانې څومره فتنې راځي الله رب العزت به دې بچ ساتي. ښه د جمعې په ورځ باندې دا ویل سنت دي پکار ده چې مونږ وایو سورة الکهف دا 15 سپاره کې انما د 15 سپاره کې د 2 نمبر چې کوم دی انما یقینا په خبره دا ده جعل السبت ګرځول شوي و عظمت د خالد ورځې علی الذین په هغه کسانو باندې اختلافو چې دي اختلاف وکړو فيه په هغې کې نو الله وایي چې اختلاف یې وکړو نو وان ربک او یقینا رب ستا لا یحکم فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانو فیما په هغه څه کې کانو چې دي دوی په هغې کې یختلفون اختلاف کوونکي. الله رب العزت دې موږ د اختلاف نه